بریکینګ نیوز د ایران د امریکې په اړو باندې حمله وکړه. الله دې ایران له دومره طاقت او غیرت او قوت ورکړي. ټول اسلامي ملکونه ترې شاته شوي دي. یو ایران دی چې هغه ولاړ دی په خپل غیرت باندې او د اسلام په نوم باندې جنګیږي دغه یهودیانو دغه اسرائیلو سره. بیګا په اسرائیل باندې هم حملې کړي دي او اسرائیل لګېدلی دی په تهران باندې حملې کړي دي. هلته هم چې کوم دی ډېر نقصان هغو ته ورکړی شوی دی. او بل طرف ته چین دا مکمل اعلان کړی دی د ایران سره په سات ورکولو باندې چې هر قسم حالات راځي موږ د ایران سره ولاړ یو. الله د ایران له دومره طاقت غیرت او قوت ورکړي چې دغه د اسرائیلو نه دا پاکه ځمکه چې کومه دوی راولې کړې ده په فلسطین کې مسلمانان ګلالي ګلالي ماشومانان زموږ زنانه زموږ مسلمانان وروڼه خویندې زناور د ماشومانانو هسپتالونه هغو تر دې وخته پورې پرېنښو. پرونه بله راځي بیا چې کوم دی په فلسطین کې حمله کړې ده او 8 که 9 چې کوم دی مسلمانان شهیدان کړي دي او کورونه یې ولروان کړي دي. نو الله د ایران له دومره طاقت او غیرت او قوت ورکړي چې دغه اسرائیلو نه دا ښځې والي او په ښځه چې کوم دی نه دغه اسرائیلو راولګي. او ټول اسلامي ملکونو له پکار ده چې د ایران سره ودرېږي. ولې اسلامي ملکونو کې دومره غیرت چېرته دی؟ زموږ هغه هلته د امریکې سره ناست دي وایي موږ د ایران سره ولاړ یو. خپل هغه ناجایزه پلار ټرمپ دی چې کوم دی نوبل پرایز انعام دپاره هغه یې نامزد کړی ده. صدر ټرمپ دپاره سفارش کوي چې دته دی د امن انعام میلاو شي او هغه د مسلمانانو قاتل دی. د مسلمانانو قتل عام په پوره دنیا کې وکړه او دوی ورته د امن نوبل انعام ورکولو لپاره کوشش کوي. دا سفارش کوي زموږ د دلګان او زموږ دغه پلنسټي او دغه تالیسټي